من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عليم خبير. محترم حاضرین مسلمانانو او بکورونو کے ناستو پیندو او میندو پا خوشحالی او پا غم کی خپل خپلوان رشتداران او مرگری اغرا غنڈی او رازی خوشحالی کے ځان خوشحاله ښکاره کوي او په غم کې ځان غمجن ښکاره کوي. ایوم داسې خوشحالی کې د خوشحالی خبرې او په غم کې د غم خبرې. د انسان فطرت هم دا دی چې کله غم راشي او د سره مرګري خپلوان رشتداران یو ځای شي نو هغه غم کم شي او چې خوشحالي راشي او پای کې خپل خپلوان دوستان رشتداران راشي نو خوشحالي دوبالا شي، خوشحالي دوګنا شي، خوشحالي زیاته شي او هر څه باندې یریږي. خدا دعاو سیزونو کې خپل خپلوان نه یریږي. یو پیغام کې چې څوک حاضریونه کې نو نه یریږي او چې خدای کې خپل خپلوان شریک نشي نو نه یریږي او بیا ګیلام کوي فما خاطر راغلے و تنوی راغلے فما غم راغلے و تنوی راغلے او داغی نبیا بنیاد دروانی کی خودشی. منگا سمودہ مخ کی عمرے لاتلیو زمانگا محترم رور ابرار الحق ما تا خبر اوکڑا چه زمانگا خادر آروان دا او بائی که با پروگرامی او گره اغیل با منگا وقت راکے مامور سرواده کڑی وا دارز اللہ مقرر کڑی وا چه بدی رز باندی زمنگا بچی بزیشان دواده دعوتی ولیمه وا او پای کی مانم دعوت راکڑے ہو تاسو نے دعوت درکڑے ہو و دعوت ټول ارادو چال سهارو چال ماسپخینو چال مازیګری خپل خپل ټیم لا خلق راتلل او هغه دعوت کې شریک کېدل و د بوساړې سارے مونږ ته پرې خو دیو پښتانو په خوا بوساړه تړلا نو بکری کی چې بسو پویا زمیندارو وی د ګساړې سر نه راغ راځي او د ګساړې سر باغ تړي نه د ګساړې سره موږ د پرې خو ما زیګر او ما خام
نو موږ هم دا بوساړې سر تړلو راغلیو او موږ هم وایو چې موږ پکې خپل عیسی واچو موږ هم پکې شریک شو عیسادار شو په دې نیت او په دې اراده راغلیو چې یو خو باید دې واده مبارکي وشي ستاسو د خوشحالۍ سبب هم شي او زمونږ د خوشحالۍ سبب هم شي زما دعا ده چې الله دې په دې کورنۍ کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي او الله دې دا یو خوشحالي د ډېرو خوشحالو سبب وګرځي ما چې کوم آیات ولوسته نو دیکھی سورہ حجرات کے اللہ رب العزت ذکر کئی او خلقو من تاسو د یو سړی او یو خزینه پیدا کړی بیا می تاسو کې قومونه او ټبرونه پیدا کړی دي دا قومونه او ټبرونه د دې لپاره دي چې یو بل پیژني یو سړی څوک نه پیژني بل ملک ته تللی تو کم ځای وای زه د پاکستان کې د کم قومي وای پښتون پښتانو کې څوک وای یوسف زی نو دا سه راځي نو قوم ډلا هغه پیژندې شي دا قومونه دا قبیله او دا ډلې د پاره د تعارف دي واسنا چې دا خلق بدلو ګرځي یو قوم ببل باندې غره وګرځي یو قوم له لوی حیثیت ورکی او بل لا کم ورکی ٹھیک ده په انسانانو کې به فرقي خدا الله په نيز باندې فرق شتا خو هغه په قومیت باندې نه آپ دین چې دا پښتون دی او دا سید دی هغه په دې ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې تاسو کې څوک پرهیزګار دی څوک نیکوکار دی څوک د الله د مناهیو نه ځان ساتي نو هغه د الله په نيز باندې عزتمند دی که هغه د هر قوم او د هر ډلې او د هر قبیلې نه او بیا وایي ان الله علیم خبیر یقینا الله پوه دی او الله خبردار دی نو قومونه انسانان دا د یو سړي او د یو ښځې نه پیدا دي وقتی مارګریو څه خبره کې دا مېلمانو نو ما ورته په دې سړی نه غوړه کېږي چې لوی سړي زیه دی نوح علیه السلام زیه دی لوی سړي زیه و چې نهاله و نو د هغې حیثیت پاتې نه شو سړی په دې نه غوړه کېږي چې د هغه زیه لوی سړی دی او دا یې پلار دی که په دې نو ابراهیم علیه السلام پلار به لوی سړی و هغه ډېر غوره و ځکه د هغه زوی ابوالانبیاء و ابراهیم علیه السلام پیغمبر و سړی په دې نه غوره کېږي چې پلانی ښځې خاوند دی او هغه ډېره غوره ښځه ده که په دې نو فرعون به غوره شوی و چې هغه ښځه آسیه هغه مسلمانه وه هغه ډېره بهتره وه او غوره وه په موسی علیه السلام ایمان راوړی و سړی به د ښځه په دې نه غوره کېږي چې دا د لوی سړي ښځه ده که په دې باندې غوره کېدی نو د لوط علیه السلام او د نوح علیه السلام بیبیانې به ډېرې غوره وي ځکه خاوندان پیغمبرانو او قرآن هم د هغې ذکر چې کله کوي نو الله فرمایي چې الله مثال پیش کوي کافرانو ته د ښځې د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام
कानता तख्त अब्दैन मिन इबादिना फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिन अल्लाह शैआ। दवाड़ा द पैगंबरानू ख़ज़ी वी ख़वाई ख़ियानत द ख़ुलो ख़ावंदानू सरा वकړ دا غي خبره ونمنلا نو ګورا فلم يغني عنهما من الله شيئا خاوندان ولا هیڅ فائدہ ورنکړه نتیجه دا راوته چې انسان فضیلت دی انسان غورواله دی انسان اعلی مقام آپ دین لے چلا فلانی مولوی سے فلانی پیر سے دیے دے پدین لے چلا فلانی مولوی سے دارو ٹھیک چھڑا پا او د فلانی سے پلار دے بات دیکھو ہے پدی باندې لے چې د خزانه کو کار دا عالم دا فاضل دا خلقو ته سبق خي پدې یو خزه غواړاله نه چې خاوند لوی سړی دی تر څو چې هغه ځان کې هغه سړی ځان کې یو مقام او یو حیثیت نه پیدا کړي همدا خزا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها پوچھائی کہ وہ مقام و حیثیت ہو دا پیغمبر پاک بی بیو آداغی لوی مقام شو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یو اخبر حیثیت و مقام او دا پیغمبر بی بیو آگا حیثیت نورم زیاد شو او کلا اللہ مغی کوئی چگوارے کہ تاسو پیغمبر خبر نہ منئی اللہ بدل نور خزی ورکی استاسو نہ بغوری استاسو نہ بہتری داغی نے گورا بہتری بیان کی دی خدا غی اقبل مقامو داغا مقام غاٹوالے پدی راگے چھے پیغمبر بھی بیان شوئی نو کہا اقبل مقام بخبل زائی خود پیغمبر دے بی بی توب نہ قوتی نو بیا بستاسو آگا مقام نہیں کم چر نور ہوئی زگا آگئی با دو حیثیت شی یو خپل مقام اور یو دے پیغمبر بی بی نو دا سرے و خزا چکلل آگئی نکاو شی آگئی یوزائی شی نو چکلل سڑیم یو مقام یو حیثیت ہی او بیا د خزم یو مقام او حیثیت دی خزه خاون له حیثیت جوړی خاون خزه له حیثیت جوړی نو هغه مقام د دوارو نورو چت شي کو که خزه د خاون حیثیت ورځي د خاون خلاف خبرې کوي د خاون نه ګیلې کوي د خاون بدوي نو هغه حیثیت پریوزي او که سره د خزی بدوی آگی تا خنگوری او بلی خزی تا دا آگی نخگوری نو دا آگا خاون حیثیت پریوزی او دا آگا حیثیت غرزی گی دا دیو جنانن سریم پریشان دی او خزیم پریشان دی سره وی ما تا حق نملاوی گی او خزا وی ما تا حق نملاوی گی زکا آگئی دی یو بل حیثیت دی یو بل اگا حقو نپیچنی نما مرگرو وی پا امریکہ کی او زائدہ چکر لطلے ہو یو زنانه رالا جنائے او اگی ما سر لاس ملاو چاگی لاس رامخ کی که ما لاس رستو که نو آگی ولی تدانه واری چه دستا گرن فرنشم ستا مرگری شما وی ما وردوی چه دا غوارما زکا تال مینی ازارو که چه زم ده مینی ازارو که ما خو زمارا لاس پرده محنت ده وی سنگا ما دا زما ده خزی امانت ده دا لار زخ بل خزی سره ملاو ما
او ما واغی معاهده کړی دا چې زه به تعالی لاس در کوم او ته به ما لاس راکې نو دا زما د ښځې امانت دی که زه تا سره لاس ملاو کړم زه به امانت کې خیانت وکړم وی هغه اریانه شوه وی ما دی چې اسلام کې دا دي وی ما یو وی چې دا حقوق د ښځو خو اسلام ورکوي ما ته کلمه ووایه یوه خبره هغه مسلمانه شوه اسلام حق ورکوي سړي له د هغه حق ورکوي ښځې له د هغه حق ورکوي خو کله چې سړی د اسلام نه خبر وي او کله چې خبر نه وي نو ښځې ځان له منډې وایي هغه وایي زموږ حقوق موږ ته حقوق نه میلاویږي سړي ځان له منډې وایي زموږ حقوق او موږ ته حقوق نه میلاویږي زموږ قدر ښځې نه کوي موږ ته سپک ګوري زموږ په کور کې جګړې دي دا جګړې د دې نه راځي او د دې بنیاد اول د رسم و رواج نه کېښودی شي رسمونه یې رواجونه یې هلک والا یو شان مطالبه کوي جنای والا بل شان مطالبه کوي هغه رسمونه او رواجونه چې هغه د شریعت او د اسلام خلاف وي نو د هغې نه بنیاد کېښودی شي نو هلک والا وایي زه جنای چې موږ کره راشي موږ به تاسو ته چل وښیو نو جنای والا هلک والا ورته وایي موږ یې درله داسې په اسانه نه درکو نو په یو بل باندې هغه بوجونه ږدي نو هغه کورونه روان شي فساد شروع شي د رسم و رواج نه دا بنیاد روان شي د جنای ځان له حق دی د هلک ځان له حق دی د ښځې ځان له حق دی د سړي ځان له حق دی ورکا سړي له د هغه حق ورکا یو سړی خو کله چې هغه نوکر شي هغه یو دفتر ته لاړ شي ړومبی هغه دفتر کې داخل شي نو هغه ګډوډي چې زه په کومه کورسای کېنم زه کوم رضایي او بیا ترې خپل مشر هم رضایي بیا هغه دی ځي هغه ورته وایي ته مه ځه نو چې یو سړی په یو دفتر کې یو کال په پته نه پوهېږي یو جنای چې د پردي کور نه راشي نو هغه به د کور په پته څه پوه شي نو چې خواښې ناکاره وي سخر ناکاره وي نو د لومبۍ ورځې نه هغه په چوکه والي نو په هره خبره کې رټي بې عزته کوي سپکوي نو د هغې ړه تور کړي نو چې د ناوې ړه تور شي نو بیا که هغه سر خواښې وایي چې موږ له دې قدر وکړي نو هغه ورله څه قدر وکړي که هغه سر ورته بچای وایي هغه خواښې ورته بچای وایي او د هغې سره په دمه په طریقه هغه د کور په ماحول پوهه کړي نو هغه جنای بیا په هغه کور کې خوشحاله وي چې خواښې ورته وایي پلان کره شپې له ورشي وایي نه زه نه ځمه او چې پوځې له یې راوستي نو په هره دویمه ورځ هغه وایي زه پلان کره ځمه نو کور روان شي نو هلک چې واده وکړي نو هغه څه خبرې چې د ښځې سره ژوند دا به څنګه تېرومه د دې به څه طریقه وي چې مور او پلار هم رضا وساتم او ښځه هم رضا وساتم نو هغه لا نه وي پوه نو که هغه چېرته په خپله کمره کې غریب سهار موضوع کې بیا وده شي نو دی په چوکه والي د کمرې نه نه راوځي بهر چېرته راونهوتې هلکه لږ یې پرېږده چې هغه د ژوند په پته پوه شي که نو کور روان شي نو بنیاد والا من کیږو بیا ګیلې منګه کوو یاره کور روان دی او کور سمیږي نه او کور سمیږي نه کله چې د پیغمبر پاک طریقې وګورې د هغه د ژوند طریقې وګورې نو د هغې نه تاله یو سبق راځي کله چې صحابه هجرت وکړ مدینې منورې ته رالل نو نبی علیہ السلام به یو د مکی
او یو د مدینه دا دواړه بیرونه کړل ستاسو ورولي مرګرتیاي یو صحابي دی هغه د بل سره مرګره کو مدینه والا ورته وایي هلما اقاسمک مالی نصفین راځه زتا سره خپل مال دوی سي کومه زما استارو ولیدا زما استار مرګرتیا دا زدان سره خپل مال دوی سي کومه یوي سبستاشي یو بزماشي مرګرتیا دي ته وایي مرګرتیا دي ته نو چې مرګره کاوانه ته نو کا چې هغه سو کوی چې تاسو ته رسول دی نه مرګرتیا دي ته وایي او بعضی شیزونه رواجی نو چې کم شی رواجی هغه بیا بد نشي ګڼلی لکه زمونږ د ملک رکشې دي او غټې غټې اجرې دي خو چې رکشې والا رواني او یو سړي سره ښځه یې وایي راځه چېرته ځې اواز ورله ورکړي نو چې هغه ورته وایي زه مارکای ته ځمه نو دی ورته وایي راځئ دواړه ما سره راوخیږئ نو سړی ښځه مازې ځان سره ښځه وخیږئ رکشې ته او شاته کیني او مخکې پکې سړی به پردی ناست دي یو خوا سړی ناست دی پردی او بل خوا دا ډریور ورته وایي راځئ ما سره راوخیږئ او دی ښځه ځان سره بوځي او شاته یې کینئ او رواني بد یې نه ګڼي رکشې والا د مرای نه نه نیوي چې تا ولې ماته وایي چې ښځه ځان سره ما خواته راوخیږو بلکې د هغې احسان مني خو که یو سړی حجره کې په کټ کې ناست دي او بل سړی ښځې سره په لاره تېرېږي دې ورته ویل لکه راځئ وی دواړه ما سره کټ کې کېنئ نو دی به ورته وایي ستا دا داسې کړم او د مرای نه به یې نیولي مرګ به کوي ولې دا رکشه کې کېناستل رواج دی په حجره کې ښځه ځان سره کېنول رواج نه دی نو هغه بد نه ګڼي دغسې په عربو کې دا دستور و چې یو سړي به ښځه طلاقه کړه بل به په نکاح واغسته بد به یې نه ګڼل زمونږ په ملک کې دا بد ګڼلی شو نو د هغوی په ملک کې خو دا بد نه شو ګڼلی رواج و نو هغه صحابي ورته وایي زما دوه ښځې یو به طلاقه کړم او چې عدت یې تېر شي دې په نکاح واله دا نه معاذ الله چې صحابه بې غیرته و خو رواج و نو هغه بل ورته څه وایي پښتانه وایي یو ګیره ورکړه نو بل یې د مونډه نه لړئ هغه ته دا نه وایي چې ډېره ښه ده راشه توده کې وګیني بیا به یې سود راشي داسې مولیان نه و لکه د نن زمانې نو هغه ورته وایي الله دې ستا په مال کې برکت واچوي الله دې ستا په کور کې برکت واچوي بیا ورته وایي دلونی علی سوقی ما د بازار وښیئ مالا د تجارت چل راځي مالا د کاروبار چل راځي زبا ځان لا کاروبار وکما زبا ځان لا تجارت وکما ایوه دوی دغه بازار او دغه تجارت هغه اړم شو پیسې وګټلې او واده یې وکړ چې واده یې وکړ په انصارو کې واده وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغی خوشبویي پې لګېدلې وه ځکه سړی چې واده نه وی وکړي خو ډېر بړی بړی کېږي که نه هلاسې دا کالر کله یو شان وایي او کله بل شان ډېر سورګي نو صحابي راغی خوشبویي پې لګېدلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل پوه شي چې واده یې کړی ورته یې واده یې وکړه هغه وی او انصارو کې مې واده وکړ وی څه دې ورکړل ویا د کجوري د هډوکي عمره سره زر مې والله په مهر کې ورکړل د ښځې مهر شی هغه به هغې له ورکې زمونږ پښتانو به مهر کېښود 1 لاک مهر به یې کېښود
نو چې ماسخوتن به کمرې ته لاړ نو ښځې ته به وي تا ما ته مهر بخلی نو غریب به دې یارې وي او بخلی دی نو لکه بخلی سي ته ورکه والله که بیا درله ټول درکوي او که نیم درکوي او که نه درکوي دا د هغې مهر دی او اول به یې ورکې دا به نه یو چې تا بخلی او تا نه بخلی تی ورکه نو که بیا هغه درته بخي دی بخي نو هغه یو د کجورې د هډوکي عمره 100,000 مې ورکړل نبی علیہ السلام ورته وایي اولم ولو بشاتن اولم ولو بشاتن ولیمه وکړه دعا د ډوډۍ وکړه ګرګۍ او پیسه لاله دینا دا معلومه شوه چې واده دې وکړ نو د هغې نه بعد دعا د ډوډۍ ورکړه هغې ته وایي ولیمه زمنګ په پښتنو کې وی به راځي او جنگ اول ډوډۍ ده ډوډۍ به وخوړه نو به اول با ډوډۍ خورو بیا به ماسپښین نه بعد جنگ لزو نو بیا به نه راوستا نو اکثر په کې خبره روانه شوه نو خلکو به ډوډۍ وخوړه واده به په ځای پاتې شو ولانډې حلال نه او خانک په سر نیولې واده به نه وشو ډوډۍ به وه دا خو الله دې رحم وکړي په هغه شخصیت باندې حضرت شیخ القرآن چې دا رسمونه او رواجونه یې ختم کړل او د پیغمبر پاک طریقې خلکو ته وښیلې چې د پیغمبر پاک طریقه دا ده اول ناوې راوله او بیا ډوډۍ ورکه دې ته وایي ولیمه دې ته وایي د واده ډوډۍ نو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اولم ولو بشاتن د واده ډوډۍ وکړه ګرګۍ او پیسه لاله دې نه دا معلومه شوه چې اول به ناوې راولي د هغې نه بعد به بیا د واده ډوډۍ ورکې زموږ په پښتنو کې الحمدلله اوس دا طریقه عامه شوې ده چې اول ناوې راولي او د هغې نه بعد ډوډۍ ورکوي لکه نن چې د دې شان ولیمه وه ناوې راغلې ده واده شوی او نن ډوډۍ ورکوله دا د پیغمبر پاک طریقه وه او دا د خوشحالۍ وه بیا د ښځې او خاوند ژوند نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیرکم خیر لعلیه خیرکم خیر لعلیه تاسو کې غوړه غسول دی چې هغه د خپل کور والو دپاره ښیي زموږ پښتنو کې وایي ګورې اون خاندي کور کې ګورې کور کې نرمه خبره ونه کړي بیا به درنه نه یېرېږي نو هلکه ته به ووي تا یېرولو له راوستې وه یېرول کې یارون نو د مینې اظهار وکړه د محبت اظهار وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیرکم خیر لعلیه تاسو کې غوره هغه څوک دی چې هغه د کور والو دپاره ښیي رسول الله صلی الله علیه وسلم واده کړی دی ولیمه یې کړې ده صحابه کرامو له دعوت کړی او صحابه کرام راغلي دي ډوډۍ وخوړې شوه ولیمه ډوډۍ وخوړې شوه صحابه ناست دي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محفل هغه ځان له یو خوند و یو مزه وه یو لذت و نو هغه یې ناست دي الله وایي اذا طعمتم فانتشروا کله چې تاسو ډوډۍ وخوړه نو ځئ ولا مستانسین لحدیث ډوډۍ مو خوړه نو بیا ځئ او تاسو لوښو ته مه کښېنئ ولا مستانسین لحدیث بیا ګپ شپ ته مه کښېنئ خوند مالئ په ګپ شپ باندې ځکه پیغمبر حیا کوي ستاسو نه چې تاسو ته وایي ځئ چې زه اوس کور ته ځمه نو تاسو دې ته نه ګورئ صحابه له یو ترغیب یو طریقه یې ورته وښیله چې واده وشو نو بس ډوډۍ مو خوړه تاسو ځئ
او پیغمبر پاک ته ځای پرېږدئ چې دی کور ته ځي چې خپله خوشحالي حاصله کړي دا د واده اصل طریقه وه د واده طریقه هغه موږ په واده کې پرېښوده د غم هم په غم کې پرېښوده مه وایه په خیر راغلې زه ګورې ستا پورې شروع وم ښه تا ته ځای پرېږدم بیا ماښام نه پسته نه زه بیا نه اوس ستړی یم خلک څه لاسې ستړي کړو لږ ښه وې او موږ واده له راغلي یو تقریرونه راغلي نن مبارکان راغلي یو نو رسول الله سلم خاده یې وګوره د هغه ژوند وګوره صحابه کرامو سره روان دی بیبي ورسره ده ځکه نبي علیه السلام چې به جهاد لته نوم یو بیبي یې بوتله حضرت عائشہ ورسره ده صحابه ته وایي تاسو مخکې ځئ موږ درځو هغوی مخکې لاړل او نبي علیه السلام هغې ته وایي راځه منډه برابره د انسان په زړه کې چې کوم خواهشات دي کومې آرزوګانې او تمناګانې دي هغه د هر چا دي هغه که ملا دی او که امیر دی او که پیر دی او که مرید دی د هر چا زړه کې خواهشات او تمناګانې خو د هغې د پوره کولو لپاره الله تا ته دوه لارې ښیلې دي یو لاره جایز ده او بله ناجایز ده قرآن کې هم الله د هغې ذکر کوي وهدیناه النجدین فاما شاکرا واما کفورا منګه د تا دواړه لارې ښودلې دي یا به شکر ګزار شي او یا به کافر منکر شي الله وایي ما درته دواړه لارې ښودلې دي انسان کې الله شهوت پیدا کړی د هغې د بوره کالو لارې ورته ښودلې دي یو جائز ده او یو ناجائز ده جائزه لاره د واده ده ناجائزه لاره د زنا ده دواړه یو شان عمل دی خو یوه لار ناجائزه ده او بله جائز ده نو چې هغه ناجائزه کوې نو هغه جائزه وکړه که نه خواهش به دې پوره شي ګنهګار به هم نه مجرم به هم نه دا انسان زړه غواړي چې ما سره یو زنانه وګرځېدی نو چې پردی ګرځې نو خپله وګرځو که نه چې یو جایزه لار درته الله ښیلې ده نو هغه نه خپله یې هغه ته بد ښکاري یاره مولایي صاحب یم بد ښکارمه چې ښځه را سره ګاډي کې ناست دی یاره پیر صاحب یم بد ښکارمه چې ښځه را سره ګاډي کې ناست دی نو چې خپله نه ګرځوي نو بیا پردی ته په ګوټ کې ګوري د سترګې په ګوټ کې نو خپله وګرځو خپلې سره هغه چې الله له جایز کړي ستا ژوند به ښه شي ستا په زړه کې به بیا غلط خواهش هم نه راځي ستا په زړه کې به غلط خیال هم نه راځي اکثر به یو خبره درته کومه الله ډېرې څلور ښځې جایز کړي دي خو الله ته د انسان فطرت معلوم و خو زه درته وایم چې یو ښځه او د هغې سره ښه ژوند تېرې ستا چې سړه غواړي هغسې ژوند تېرې خدای شته که ستا دویم واده ته په زړه کې هم خیال راشي او چې هغسې په جایز طریقې نه تېرې نو 14 ودونه به وکړې بیا به هم نه سړی بیا به دې هم هغه په خیال کې هغه شوق به دي او هغه به په سپینه ږیره په بوډاوالي به هغه رواني بیا کې ولې سم ژوند نه تېرې ولې ښه ژوند نه تېرې ولې د پیغمبر پاک په طریقه ژوند نه تېرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند لږ وګوره سیرت وایم او سیرت دی او سیرت النبي کانفرنس دی او د سیرت نه خبر نه دی پیغمبر پاک چې د هغه ژوند څنګه و د هغه د خپلو بیبیانو سره خو پرېږده د لوڼو سره یې ژوند څنګه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی صحابه سره حضرت سعد دی بل دی په دې کې یو کس راغی ورته وایي ستا لور رالېږلی ما او د هغې زوی ډېر بیمار دی او ما ته یې وایي دا که زما پلار ته ووایه چې راشي د
د لورو تسلی په پلار کیږي په مور نو اکثر چې خاوند نو څه زیاته وږي نو لور مور پلار ته وایي نو دی وته یې غي ته بنو هغه ته کدوې نو هغه چې هغه ته نو وایي ته هم ناوري نو چاته وایي پردو ته وایي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کس راولېګو چې پلار ته مې وایي چې راشي زیمې بیمار دی ډېر نو چې راغی نبی علیہ السلام دی وی نبی علیہ السلام ورته وایي چې صبر کوه الله به اجر درکوي هغه لار چې هغې ته وی نو هغې نه خامخا به مې پلار راولي نو کس بیا راغی نبی علیہ السلام دی وی چې هغې پخواله کړی په ما چې راولي وی که زمونږ د زمانې پلار وی ورته وی زروک شه ورته وایي چې زه نیموزګار زه به اوس لور کره ځمه دا پښتو د لور کره خلک نه دي زه به لور کره ځمه او زه ملګرو سره ناست یم ما ته وایي چې نه نه هغه رحمت للعالمین و عالمین کې ښځه هم ده او بچي هم دي ټول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم راپاڅېده صحابه هم ورسره راپاڅېدل راروان شو چې راغله هغه ماشوم نبي علیہ السلام له لاس کې ورکړ نو هغه کې هغه ساه داسې تاو راته لکه ګوړې کې چې اوبه واچې هغه غړپ غړپ کوي د نبي علیہ السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې حضرت سعد ورته وایي ته جاړې ځکه هغه خدا نه منله نبی علیہ السلام خو ډېر ضرور و چې دی به جاړي نبی علیہ السلام ورته وی دا رحم دی مطلب جړا د بزدلا نه دا د رحم ده او څوک چې په ځمکې والا رحم نه کوي اسمان والا په هغه رحم نه کوي دا غنوسي دپاره نوسۍ اخیستی د لور زیه دی د لور زړه ته ګوري د هغې زړه خوشحالۍ ورله لاړ موږ وایو د لور چې واده شو د هغې د کور په طرف باندې ځي یاره لا سپکه خبره ده او بده خبره ده ته به تپوس نه کې نبي علیہ السلام حضرت علي کره راغی او د وختي به اوچته نبي علیہ السلام ورته خبره وکړه حضرت علي ورته ویل د الله خوښه وه ودولو نبی علیہ السلام دی پتون لٹاس ورگو روان شاوی انسان اکثر وشه جدلا اگو ساش دا لور گراتل اللہ سمنا نو سر خواهی دا غی خپل حق دی کله کله به جنکای ځان لبانه وګوري د سر خواهی خدمت خو په ما فرض نه مفتی صاحب نه می تپوس کړي او نن سبا خو عالمانی فاضلانی په خپل ایو وای په من باندې د سر خواهی خدمت نشته نو خاون ورته وای خما سلدا سدا خو مام د مفتی نه تپوس وکړه نو هغه ما ته وی چې دا یو ښځه صفه لازمه نه ده بله هم کولی شي نه نه وایي دا فتوا به یې نه مني هغه فتوا نه مني او دا منه بعض څیزونه د اخلاق وي د عادات وي او په هغې باندې به روانې دې وجې قرآن کې الله فرمایي چې د پیغمبر پاک اطاعت او تابعداري وکړې په هر څه کې ګورئ به سیرت پیغمبر وګوره دا هغه ژوند وګوره چې هغه ژوند څه تېر کړی نو الله وایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نه داسې کار څنګه د مخلوق ګمان دی چر کامل والا ایمان نشی کېدی کامل ایمان والا نشی کېدی حتی یحکموک فیما شجر بینهم تر هغې چې ستا سنت ستا طریقه ستا ژوند حاکم هم نه ګرځوي هغه کې چې دی درمیانځ راغلي دي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیته بیا زړونو کې تنګسیاو نه مومي د هغې نه چې ستا سنت دوی فیصله وکړه ویسلمو تسلیما او بیا هم غاړه ږدي ستا سنتو ته بیا غاړه کېښودله
نو تابعداري د پیغمبر پاک پار سکے نو په دین کې او په عبادت کې نو په ژوند کې هم وکړه پیغمبر پاک ژوند د بیبیانو سره سم تیر کړو مازیګر به موضوع کې نبی عليه السلام بلال نو د نبی عليه السلام نو بیبیانې وي یا دیانت بهرحال نو یوې څنګه بلال یو ساعت پکې ناس گپ شپ به ولګو بلې څنګه بلال یو ساعت پکې ناس گپ شپ بلې څنګه بلال د کمې چې بعد شپې نمبرو نو هغه سره به شپې ته پاتې شو خو ټول لا به ساتو د ټولو به نو بازي نو هغه یوازې د مور خیال ساتي او د خزینه نو کور روان شي بازي نو هغه بیا تش د خزي شي ا د مور خپل تاسو کوي نو نه چې واده دی وګ کور دلال نو اول مور پلان څخه لاړ چې او سات کېنه مور له بوټه چاپیوګه پلان لاوګه نو بیا ځخ په کمرې ته ستا کور بچاره نه روانيږي اګنا ته سم د ټکا نه کو خپل کوټه ته رواني او دوره داسې وکي مور وای خان مخکې به ما خواته راته اوس خزلزي اما خواته راخاره کیږي نو کور روان شي نه هر یو لداغه حق ورکا ته بیا ګوره چاره به کور نرواني د پیغمبر پاک طریقې خپل کوي هر څه به سم شي او کله پیغمبر پاک طریقې خپل تش په خیراتونو کې پیغمبر طریقې نه دي پس خاتونو کې پیغمبر طریقې نه دي په وزونو کې نه دي په معاشرتي ژوند کې هم دي معاشرتي ژوند کې طریقې خپل کوي هر څه به سم شي منګه حاصل کې قراغلی د واده پر هغه کیو چې من د واده مبارکي وکړو او دعا وکړو چې الله د دې دا کور د خوشحالو کی الله دې په ډېر خیرونه او برکتونه واچي او ما خو زواسه او سو خبره وکم او بیا مولوی احمد جمشید په تفصیلی بیان کړي ځکه ما خام سم ملمانه را روان دي نو غیدم ځان رسول دی خبره لګو شو خدا الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ د ټولو کورونو د خوشحالو او برکتونو کی ابرار الحق هغه پکې حاضر دی دا کې نه دی خوشحال چل دی په کې موږ سره شریکی او اوریبا نو الله دې هغه خوشاله کی او الله دې کور کې ډېر خیرونه او برکتونه واچي او الله دا کور د خیرونه او برکتونو ډکی او الله دې په دې کور کې د ابرار الحق بشاد دې نیکان صالحان او خو ځوانان پیدا کی چې دا کور د خوشحالوي او الله دې کورونو کې ډېر خیرونه او برکتونه واچي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین